خو زه څه وایم دا دومره اوده خلک دي چې د خپلې ځمکې د خپل حدود سره نږدې پارک د دې دومره تپوس نشي کولی نو خیر دوی به د کم څیز تپوس کوي دوی له پکه چې بیدار شي کوم دي خلک کوم دي چې خلک مونږ چې نن دلته راغلي وو نو د خلکو په تپوس که دې خلکو تپوس کول دې ګیټ ته به خلک ولاړ وو احتجاج به یې کولو چې دې ته واپس هغه ستنوړي چې چا غلا کړې مونږ به خپل اواز اوچتو او مونږ به خپل فرض پوره کوو دا خلک به انشاءالله دا معامله په خپله راوچتوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زیم شاجي مونږ ذاخیرو پارک کې ولاړو جی ټي روډ باندې په بونو ښار ترمنځ دا یو ډېر غټ پارک دې باندې مونږ درې ځل ویډیو جوړ کړي دي خپل اواز مو اوچت کړی دی او دا بیا به بار بار به اوچتو د دې مونږ تاسو ته نن یو تفصیلي ویزټ درکو او د دې مختلف ګوټونه تاسو ته ښیو دلته تاسو ته هغه بوټي ښیو کوم چې والې شوي دي دلته تاسو ته هغه دیوالونه ښیو دا ګریلونه ښیو دا کوم چې وړلی شوي دي شهر ناپرسان دی د تاڼې د پوزې لاندې دا دومره لوی پارک او دلته دا دومره لوی توړ پوړ روزانه کیږي دې نه ګریلونه وړلی کیږي دې نه دروازې وړلی کیږي دې نه ایسیګان د دې نه فرنیچرې د دې نه کورسۍ د دې نه ټرانسفرمرې د دې نه کمبي د دې نه لیټونه د دې نه تارونه لرګي خښتې دا ونې دا وړلی کیږي او انتظامیې ته په نظر نه راځي لا پې هغوی ځان چپ کړی دی لا خو د دې مونږ تاسو ته دا ښیو چې په دې باندې ډېر غټ اماونټ لګېدلی ډېر غټې پیسې پې لګېدلې شاجي د دې افتاب احمد خان شیرپو د دې سنگ بنیاد ایښو د دې میر افضل خان بیا د دې افتتاح وکړه دې باندې ډېر غټ اماونټ هغه ټایم کې لګېدلی دی دا دومره په جیربونو پارک بیا دې کې جولي دې کې دا جیل دې کې کمرې هغې نه پس بیا د دې اکرم خان درانی هغه د دې یو ځل بیا دې کې د بوټانیکل ګارډن په نوم باندې پېښور یونیورسټۍ ته حواله کړو کروڑونه روپۍ بیا په دې ولګېدې نن چې دا کمې ونې ښکاري دې پسې د 1300 کالو محنت دی دا ونې د کجوري ونې سر ته رسېدلي دي خو افسوس دی چې ورځ په ورځ دلته نه سامانونه تلل او دا اوس تاسو ته داسې ښکاري یو ویران دشته هغه ښکاري دې کې جرایم کېږي دې کې مختلف قسمه خلک راځي او څوک پرې غوږ نه ګرئ نو دا تاسو سره شیر کوو دا مناظر وګورئ زه به یو خبره وکړم حافظ صاحب لکه ته که پېښور ته لاړ شې اسلام آباد ته لاړ شې ابټاباد ته لاړ شې نو چې دومره په جیربو کې یو پارک وي د هغې لوی انکم وي ضلعې ته تحصیل ته ګور د پېښور نه به خلک دې ته راتلل په نوښار کې د کوم پارک او د کپلي باغ نه پس دا یو لوی پارک دی که چېرې صوبایي حکومت انټرسټ و دې ته توجه ورکړې وه دی څه کوي دې ته ما ته دا ووایه چې موږ واړه واړه ماشومانو چې کوم سبق ماشومونه به سبق نه لرو استاد به ورته چې خر ته بیم والي نو دې حکومت ته خو موږ څو ځلې دا شوکه خو بیم والي زه خو دا څنګه حکومت دی چې دې په دې تر اوسه پورې ایکشن وانهیستو څه شو هغه انتظامیه دې کې تاڼه را دې کې مخکې دې ډسټرکټ ګورنمنټ دفتر تحصیل ګورنمنټ دفتر دې اخوا په دې اخوا تاڼه را په دې مین جي ټي روډ چې دا څومره لوی غلا کېږي دا تنبې خښتې ګریلونه وړل کېږي د دې څوک دومره هم تپوس ته کوي دا دومره خان ناپرسان دی چې دې پیرپۍ جرنیلان پیدا کړي بیروکریټ چې پیدا کړي دې ذاخیرو بیروکریټ هر یو جرنیل چې کوم خو زه څه وایم دا دومره اوده خلک دي چې د خپلې ځمکې د خپل حدود سره نږدې پارک د دې دومره تپوس نشي کولی نو خیر دوی به د کم څیز تپوس کوي دوی له پکه چې بیدار شي کوم دي خلک کوم دي چې خلک مونږ چې نن دلته راغلي وو نو د خلکو په تپوس که دې خلکو تپوس کول دې ګیټ ته به خلک ولاړ وو احتجاج به یې کولو چې دې ته واپس هغه ستنوړي چې چا غلا کړې مونږ به خپل اواز اوچتو او مونږ به خپل فرض پوره کوو دا خلک به انشاءالله دا معامله په خپله راوچتوي ګرانو کتونکو دا په دې باندې چې دا کمې پیسې لګېدلي او د کمې پیسو دا غلا شروع ده دې ته به مونږ غلا ځکه وایو چې او دروازې غلا او دې کې تقریبا 15 غټ بلاکونه دي دا تاسو ته ښکاري په ګیټ باندې بیا مختلفو ځایونو کې کمرې د ملازمینو دپاره دفترې ریسپشن دا غټ بلاک د دې نه اخوا دېخوا ټویلونه دي په دې کې د بجلی نظام دې کې کم د نکاسۍ چې کوم سیسټم و
دا غټ غټ پیپونه د اوسپنې دې کې خواره شوي دي، مختلفو طرفونو ته نالې دي. نو یو غټ اماونټ په دې خرچ شوی دی، خو هغه نن غلا کېږي، نن د هغې تپوس نشته، د هغې غلاګانې کېږي. یو وړلی شو چا یې تپوس ونه کړو، دا کړکۍ لاړې او د دې نه ګیټونه لاړل. یو خبره به حافظ یو کوم زمونږ د نوښار خفه کېږي نه، سیاستدانان زمونږ مشران دي، زمونږ ورسره مستقبل واپس خو دا سیاستدان د زمونږ د نفرت دی که په خدای کې دې کې به هر یو پارټي وي، پیپلز پارټي به وي، تحریک انصاف به وي، عوامي نیشنل پارټي به وي، جماعت اسلامي وي، جمعیت به وي، کوم ولې کوم دا مشران نه راپاسي په دې باندې یو احتجاج نه کوي چې دا ولې دا زموږ د ماشومانو دا مستقبل دې سره واپس دی، دا ولې تباه کېږي، ولې دا پارټۍ سیاسي خلک خاموش دي. دوی چې هلته چغې وي راشه دې کې چغې ووهئ چې بهی دا ولې تباه شوه، ولې غلاګانې دې دا د سیاستدانو لپاره موږ یو میسج ورکړو چې تاسو راپاسئ ویښ شئ. د دې تپوس پکار دی، او کومې متعلقه ادارې چې دي هغه هم تپوس پکار دی، بالکل ځان خاموش کړی دی او نه کوي د دې باره کې څه پوچ ګوچ را دي شي، د دې تپوس دي چې د دې ګیټونه چا یوړل، د دې ټرانسفارمر یې چا یوړې، د دې ایسیګان چا یوړل، کمپیوټر یې چا یوړې، دلته نه دا کړکۍ چا یوړې، اوسپنې چا یوړې، اوسپنه د دې غیر چاپیره د پارک نه چې کوم ګریل و هغه ټول خلقو مات کړل، یو ویړل. د دې دا غټ غټ ګیټونه تاسو ګورئ دلته نه اخر دا څنګه لاړل. نو د دې تپوس پکار دی. بیا مو یو ځل تاسو سره دا انفارمیشن شیر کړل، دا پارک مو درته وښودو او دې باندې مونږ ته میسیجونه راغلي، مونږ ته مختلف خلقو ټلیفونونه وکړل چې یاره دا مسله بیا اجاګر کوي، دې باندې خبره وکړئ، دا حکومت ته مخکې کوي، ادارو ته مخکې کوي، دې خلاف یو تحریک چالو کوي. نو دا چولې او چا غلاګانې غیر چاپیره علاقو له پکار دي چې د دې خلاف یو باقاعده تحریک لانچ کړي او دا خبره راوچته کړي او د دې تپوس وکړي. که دا تپوس تاسو نه کوئ نو بیا به خارې ناپوسان دي او خارې ناپوسان دي. بله خبره به دا وکړو، حکومت د بلین ټري سونامي پراجکټ د هغې چې کوم په کروړونو اربونو روپۍ لګي. دلته هغه چې کوم بوټي دا شوي دي، دا په 1300 کالو کې راوچت شوي دي، هغه د سوځولو کوشش کېږي، کټ کېږي، خلکو خشاک ترې نه جوړېږي. څومره ښکلې چې کجوره ظلم دی، کجوره په 1300 کالو کې راوچتېږي، دا ډېر چاپېره کجورې دي، غټ غټ بوټي دي. نو په دې کجورې وس نه یې رسېدلی، ګنې دا یې ماتولې وړې. دا د دې پارک اخري ګوټ دی، اخري سر دی او دا تاسو ته ښکاري دا بلډینګونه دي، دې کې ټویلونه و، دې کې دا کمرې دي، عمارتونه دي او د دې دروازې هم د دې هم نشته، فرنیچر یې نشته او دا د دې پارک حل دی. دې اخري طرف ته چې کوم سایډ دی نو هغه دا مونږ تاسو ته ښیو، د دې دا بلډینګ دې کې خو جرایم پیشه خلق هم راتلی شي. دلته حافظ صاحب جرایم پیشه دې کې ټول نشیان لکه دا واړه واړه ماشومان راځي ورسره لویلي هغه وي، کیدای شي دې کې څه نور څه لانجې مانجې هم دې کوي. لکه ډېر بوره حال دی، خو ورته مخامخ تاڼه پکای چې په دې چک ساتي، دا خو داسې ځای دی چې په سر سړی به واردات د دې ته خلک راولي او دې کې به لوټ کوي یا بیولي او بل بیا ورته ځي، بیا څه پته لګي. ګرانو کتونکو دا چې تاسو ته ښکاري نو دا یو لوی جیل دی او دې کې به کشتۍ وي، دې کې به واړه واړه هغه بوټونو او خلق به راتلل، ماشومان به یې راوستل، دې کې به ګرځېدل. یو تالاب ډېر لوی دا تاسو ته ښکاري، کروڑونه روپۍ پې لګېدلي دي. اوس پکې څه جیل کې اوس پکې ما په خیال کې ځان ته سیم چې هغه چندي خان به هم دې نه تښتي، حقیقت خبره ده. خو هغه مونږ ته به واړه واړه ماشومان چې کوم ماشوم منالی کړو نو استاد ورته چې بس خر ته بیم والي، نو دې حکومت ته هم هغه بیم والي خو هغه نه کوي، اورې ایکشن پې نه اخلي. کني دې باندې اربونه روپۍ لګېدلي دي او دې وي مونږ ګرین پاکستان، نو دا ګرین پارک خو دې تباه برباد کړو او دې چې په نورو بلین سونامي دې چې په هغې باندې پیسې لګوي نو دا کروڑونه روپۍ دې باندې توجه ورکړي که نه. اورې دا څومره ښکلې ځای دی، څومره ښکلې هغه تکرو خلک راغلي او زما په خیال څه ونې مونې وایي او دا ګور لوی لوی غټ غټې بوټي والي دي. شهر ناپورسان شهر ناپورسان. تاسو مشرانو له پکار دي چې دې باره کې سوچ وکړئ. ډېره ډېره مننه. الله پامان.